الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه الآية وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سيأتي ناس يجادلونكم بشهادة القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله رواه الدارمي. درود شريف واي. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيب ربنا محمد وآله وصحبه وعترته بعدد كل معلوم لك. معزز طلبه کرامو، تقریباً 1450 برس او کلونه وشو چې په دې امت کې دو قسم اختلاف دار روان دي. یو تویل شي اختلاف فی الاصول، په عقایدو کې اختلاف، او دویم تویل شي اختلاف فی الفروع، په فروعو کې اختلاف. نو د اختلاف قسمین شو: اختلاف فی الاصول، اختلاف فی الفروع. قسم اول د اختلافینو دا مضموم دی، په اصولو کې او په عقایدو کې اختلاف دا مضموم دی، قابل مذمت دی، دا حرام دی او دا ناروا دی، او دا باعث د خسران ابدی دی. او قسم ثانی د اختلافینو چې اختلاف فی الفروع دی، دا ممدوح دی او دا باعث د رحمت خداوندی دی. اختلاف العلماء رحمتون چې راځي، مصداق د دغه د دویم قسم د اختلاف دی. اوس مثال د اختلاف فی الاصول بسوی، مثال د اختلاف فی الاصول فی خیر القرون، لکه اختلاف د یهود او د نصارو او د مشرکین مع المسلمین. د نبی علیہ السلام په زمانه کې کم اختلاف چې یهودیانو، نصرانیانو، مشرکانو د نبی علیہ السلام او صحابه سره لرلو، دا اول قسم اختلاف دی چې اختلاف فی الاصول دی. او زمون قرآن شریف په دې اختلاف باندې شاهد دی چې دغه جماعتونو د صحابه سره او د اهل حق سره اختلاف لرلو. او مثال د اختلاف فی الفروع چې قسم ثانی د اختلافینو دی، په خیر القرون کې چې موږ د هغې مثال پیش کوو، که اختلاف الصحابة فيما بينهم عليهم الرضوان في مسألة رفع اليدين غير تكبيرة الأولى، وفي حكم غسل يوم الجمعة، وفي ضربات التيمم وما سوى ذلك. اختلاف فی الفروع امثلم په خیر القرون کې بلا ډیر دي، موږ به په هغې غټې غټې مناظرې ذکر کو. اختلاف فی الفروع دپاره ښه عبدالله ابن عمر صاحب د دې قایلو چې مانځه کې کله رکوع ته ځي او کله د رکوع نه راپاڅي، عند الرکوع وعند الرفع من الرکوع، رفع الیدین بکی، رفع د ایدی بکی، لاسونه به پورته کې. بالمقابل خلفای راشدین 10 مبشره
عبدالله بن مسعود صاحب د دې قایلو چې ما سوا د تکبیر اولانا مانځه کې رفع د ایدیو دا نشته. دا یو اختلاف را روانو په زمن د صحابو کې هم دا موجودو چې خیر القرون دی، خو قسم ثانی د اختلاف دی چې اختلاف فی الفروع دی لا فی الاصول. هلکه تاسې پوه شئ او هر چې اختلاف دی د مذاهب اربعو فیما بینهم، نو ګورې دا د جملې د قسم ثانی نه دی چې اختلاف فی الفروع دی، او دا ما درته وختي ویل چې دا ممدوح دی او باعث د رحمت دی. دا عصر حاضر اسمی اهل حدیث نام نهاد وهابیان غیر مقلدین چې په څلور امامانو باندې کوم الزام لګی چې دې تفریقه فی دین جوړه کړې ده او دیني ټوکړي ټوکړي کړي دي او دیني څلور ټوکړو کې تقسیم کړي دي، خبره باندې پوښ نو دی غنامی د امامانو وخلی، خو ګورې در حقیقت د اعتراض د دی په ائمه او اربعو باندې نه دی، بلکې د اعتراض د دی علی الصحابه دی. او صحابه خو هغه خلق دي چې نبی علیہ السلام بر سر منبر په ورځ د جمعې فرمایل عند الخطبه الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی الا من حبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان ياخذه او كما قال حبيب الله صلى الله عليه وسلم. مبارک مخکې ویلو چې زما د وفات نه بعد زما صحابه د طعن او د شتم او د اعتراضونو هدف او نشانه دا مګرځوي، او دی خو ذکر د امامانو کوي چې دی دین څلور ټوکړې کړي، خو دغه زمونږ امام صاحب خو په اکثر مسلو کې عبدالله بن مسعود صاحب پسې روان دي، او تاسو په یو فروعي مسله کې یو صحابي پسې یو او بله کې بل پسې بله کې بل پسې، نو دا اختلاف دی فروعي مسلو کې دا خو موږ ثابتو په خیر القرون کې په درمیان د صحابه کرامو کې، نو اعتراض په دې امامانو در حقیقت د اعتراض دی په صحابه کرامو، او په صحابه کرامو باندې اعتراض دا بی دینه سړی کوي، دا د مسلمان کار نه دی. او دی به بار بار کتابونو کې بیاناتو کې تصریحات هم کړي. یو بیان کې شیخ امین وایي چې موږ عمر فاروق صاحب په دې څنګه لاړ شو، او خو یو نیم سل فتوی د حدیثو خلاف ورکړي دي. ګوره په صحابو اعتراض کوي، کله وایي موږ د جمعې اذان د دویم اذان څنګه وکړو، دا خو عثماني بدعت دي. کله وایي موږ 6 رکعات تراویح څنګه وکړو، دا خو عمري بدعت دي. کله وایي موږ 3 طلاقونه فی مجلس واحدین 3 څنګه وګڼو، دا خو عمري بدعت دي، او دا خو دغه سیاسي فیصله وه. وضاحت په طلاق ثلاثه مسله کې مونږ کړو کنو. نو دا اختلاف فی الفروع دی، او دا مونږ په صحیح اسناد سره د صحابو نه ثابتولی شي. الفرق بین الفرق 3 صفحه دا زما په لاس کې دی. الفرق بین الفرق 3 صفحه د امام عبدالقاهر ابن طاهر ابن محمد بغدادي رحمه الله. پوښو په خبره باندې دے فرمائی وَإِنَّمَا كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِي فُرُوعِ الْفِقْهِ. صحابو با فروع د فقه کې اختلافات خپلو کې کول، کمیراث الجد مع الاخوة والاخوات من الاب والام او من الاب. په دغه د میراث مسله کې هم د صحابو خپلو کې اختلاف وو. وكمسائل العول والكلاله والرد وتأسيب الأخوات من الأب والأم أو من الأب مع البنت وبنت الابن، وكاختلافهم في جر الولاء وفي مسألة الحرام ونحوها مما لم يورث اختلافهم. خدا اختلاف ددی دا اغی جملے نو چی مورث نو اختلاف ددی تدلیلا ولا تفسیقا، یو بل تینا گمراوی لی نی دا یو بل تفسیق کڑی فاسقی ورتنی دیوی. وكانوا على هذه الجملة في أيام أبي بكر وعمر و6 سنين من خلافة عثمان.
د اختلاف په دې کې دومره ډېر چلیدلی خو بیا هم چې کوم دی د یو بل تفسیق او تدلیل دی نه دی کړی همدا شان په 9مه صفحه کې دی فرمایي صفحه نمبر 9 زما په لاس کې دغه دی ما سره دی یو عنوان لګی الباب الاول في بيان الحديث الماسور في افتراق الامه هغه حدیث چې کوم منقول له په افتراق په فرقو ګرځېدو د دې امت کې نو بیا دلته را لګېدلې دی د باب اول په ضمن کې د دریو او یو د فرقو د تضمیم نه بعد دی فرمایي وقد علم او بشکه چې پوی دی خبره باندې پوه شو کنه سمې درته وی دی فرمایي وقد علم كل ذي عقل من أصحاب المقالات المنسوبة إلى الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد بالفرق المذمومة التي هي من أهل فرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه مع اتفاقهم على أصول الدين هر خيار تدا پتا دا چې دا کوم مزمت نبی علیہ السلام د دې فرقو ذکر کړي نو دا د فقهاو درمیان کې چې دا کوم اختلاف دی دغه مراد نه دی ګوري ځکه دی خو په اصولو کې سره متفق دي د نبی علیہ السلام د دریو یو د فرقو د اختلاف نه عقیدوي اختلاف مراد دی او مضمون په عقیده کې اختلاف دی تاسو پوه شو زما دې خبره باندې کړه بهرحال دا خو د خیر القرون د اختلاف هغه چند امثله چې مونږه پیش کړو چالته دو قسم اختلاف موجودو په اصولو کې مولکه د يهودو د نصارو د مشرکینو مع المسلمین او فروعو کې مو لکه اختلاف د صحابو په بعضو مسایلو د میراث او د فقه کې او عملی احکامو کې فيما بینهم مونږ امثله پیش کړه پیش نه سره د حوالو د کتابونو پیش د علم کلام چې د نن 1000 کال وړاندې لیکل شوی کتابونه دي مونږ د هغې حوالجات ورک او دا موي چې د صحابه او د فقهاو درمیان کې چې کوم اختلاف را روان دي دا مضموم نه دی دا قابل مدح دی قابل تعریف دی دا باعث د رحمت خداوندی جل جلاله دی د وهابیان بيدینان چې فقها بدنامي چې دین سلور ټوکړي کړي چې دا شافعي دی او دا حنبلي دی او دا حنفي دی او دا مالکی دی او بیا په عوام گمراه کوي چې دا کوئی دین سلور ټوکړو کې تقسیم کړي دی نو دا ټوکړي غو صحابو کې موجود وي خلک د صحابو نامم والا چې هغه دا ټوکړي دا دین کړي وغیم لګیات کړي په فروع ما درته ویل چې فروع کې د اختلاف گنجائش داشتا او اصول چې کم دی نو دا د اختلاف گنجائش دا نه قبلې په فروعو کې به زما یو نظري ستا به بل نظري نو زه د خپل نظر په تا تحمیل کولی نشم چې تا باندې تحمیل کم او تا مجبور کم چې زما دا نظر دی دا به ته منې نه فروعي داسې مسایل دي چې دې کې وسعت او گنجائش او احتمال د اختلاف دا شته دا گنجائش لري اما عقاید او اصول چې دي ناغه بیا اختلاف باقی کې نشته دی نه دا خو د خیر القرون مونږ د دوو اختلافات او امثله پیش په حواله د کتب د علم کلام شریف که دور حاضر ترش چې دا موجود دور دی چې دا مونږ تاسو ورکه زندگی تیرو نو دلته ګوره په دې دور حاضر کې موجوده دور کې دا دواړه قسم اختلاف وجود لري اصولی اختلاف هم شته فروعي اختلاف هم شته لکه مثلا وهابیان غیر مقلدین د خدای تعالی باره کې عقیدت التقسیم لري کنه لري نو عقیدت التقسیم چې وهابیان لري او ابن تیمیه و من هذا حزبه و متبعیه چې دغه بدبودار او خبیث عقیدت التقسیم دی لري نو دا د دې د اهل سنت والجماعت سره اصولی اختلاف دی چې دا اختلاف د دې لپاره حرام دی او دغه عقیده ساتل د دې لپاره د کفر عقیده ده د دې د اهل سنت والجماعت سره د اختلاف د دې لپاره څه دی دا حرام دی او زمون ور سره د تقسیم په مسله کې د اختلاف کول دا مونږ باندې فرض دی چې د اختلاف په دې سره کو خبره باندې پوښ او دی چې د اهل حق سواد اعظم د دې دومره لوی امت سره
چې څوارلس نیم سوه کال امت په دې تېر شوی چې خدای تعالی لیس بجسم ولا جوهر پوه شو په خبره باندې چې الله تعالی جسم نه دی چې دی ورسره کوم اختلاف لري د الله تعالی د جسمیت قیل لی او جهت د فوقیت ورته ثابتوي نو د اختلاف د دې مضمون دی حرام دی او دغه اعتقاد ساتل د دوی د کفر دی دوی دپاره همدغه رنګې پنجپیریان د اشاعت التوحید والا چې ځان ته وایي دی حیات الانبیا نه مني نو حیات الانبیا چې نه مني دا د دوی زمونږ د اهل سنت والجماعت سره یو اصولی و بنیادی اختلاف دی تاسې پوه شوئ په خبره باندې کنه ځکه په هغې کې دنیا احادیث راغلي متواتر بالمعنی حدیث پکې راغلي او ټول مثبت د دې چې انبیا په قبرونو کې حیات لري او دې ته انکار کوي دا یو اصولی اختلاف را روان دی او اسمی دعوت تبلیغ والا دا جبری فرقه اهل د ریوند انسان مجبوری محض گنی او باری تعالی ته د کسب نسبت کوي نو دا د دې یو اصولی اختلاف دی د اهل سنت والجماعت سره چې هغوی عبد کاسب گنی الله خالق گنی عبد په افعال اختیاریو کې مختار گنی مثبتین د فعل او د کسب او د ارادي او د اختیار د عبد دی نو کوم جبریان چې ورسره په دې مسله کې اختلاف کوي فروي اختلاف نه دی اصولی اختلاف دی د جبریو د پاره د اختلاف حرام دی او حکم د دې په دغه مسله کې مونږ بیان کړو چې عقیده طریقه محمدیم د لیکلي علمگیریم د لیکلي او نور مونږ د الفرق بین الفرق او د نورو کتابونو حواله ورکړې وه چې جهمیه او جبریه دا زنادقه دي او د دې د عقیده کفر محض دی وضاحت مونږ کړو که مونږ نه وکړې دغه مودودی فرقه چې د عصمت د انبیو نه منکر دي مودودی فرقه چې د عصمت د انبیو نه منکر دي د دې د اختلاف د اهل سنت والجماعت سره کوم اهل سنت والجماعت چې د عصمت د انبیو قیل دي د اختلاف د دې اصولی اختلاف دی مودودیانو ته د اختلاف کول لا حرام دي او څوک چې د انبیو د عصمت منکر د اسلام نه خارج دي اختلاف د جماعت المسلمین په دور حاضر کې چې کم روان دی د اهل سنت والجماعت سره او یا اختلاف د منیر شاکر خبیث کم چې د اهل سنت والجماعت د سواد اعظم سره روان دی چې دی وی چې غیر الله حکم ګرځول شرک دی ان الحكم الا لله نو دا د دې زموږ سره اصولی اختلاف دی او د اختلاف دی ته څه دی دا حرام دی د شیعاګانو او د بعضې غالي بریلویانو کم اختلاف چې د جمهور امت د اهل سنت والجماعت سره دی بلکې د کل امت د اهل سنت والجماعت سره دی چې اهل سنت والجماعت قائل د تفضیل د شیخینو دی علی علی رضی الله تعالی عنه مبارک او شیعاګان د تفضیل د علی قیل پوش او بعض غالي بریلیان هم قیل او ته اوس تما یو نکته ویلې مو چې مونږ به دا د ګڼ کتبو د تصوف نه او د تصوف د امامانو نه او بیا د قواعدو د تصوف نه ثابته کو چې طریقه نقشبندیه په دغه درې واړو طریقو باندې افضله ده دې کې نهایه د طرق ثلاثه په بدایه کې مندرجه ده پوه شو په خبره اوس چې دا کم کسان تصریح پدې نه کوي چې علي صاحب غوره دی په شیخینو کریمینو باندې علیهم الرضوان خدا خبره کوي چې قادریه شریفه په دې دریو طریقو افضله ده د شیعیت هغه اظهار او پرچار په دې طریقې سره کوي مکتوبات معصومیه کې ذکر دي چې طریقه نقشبندیه دا منقول د ابوبکر صدیق صاحب نه او باقی درې طریقې د علی کرم الله وجهه نه سدي دا منقول دي د موږ اهل سنت والجماعت خو وایو چې صدیق صاحب په ټولو صحابه باندې بعد نبیین دا غوره دي او د هغه ولایت امام رباني صاحب وایي چې په ولایتونو د ټولو اولیاءو ولایتونو باندې غوره دي
خبره باندې پوه شوې که نه؟ نو چې هغه نه کومه طریقه منقوله مروي ده په ټولې طریقو باندې به دا غورئ. خبره باندې پوه شو. او څوک چې د علي صاحب د تفضیل قیلي د هغه طریقې له به هم تفضیل ورکوي. نو دام د شیعیت یو اماره او علامه ده چې دې کې د تفضیل سبوي وردننه شوی دی، سبوي پکې شته. په خبره باندې پوه شوې که نه؟ نو د شیعاګانو د بعضې غالي بریلیانو کل نه یادوم ښه، بریلي علماو کې نیکان پاکان صلحا موجود دي چې هغه څوک د تفضیل د علي صاحب قیلي په شیخینو هغه ته ګمراه وایي، هغې ته خارج عن جماعت اهل سنه والجماعه وایي. زه قید لګوم او که بیا هم څوک خفه کېږي څه ترور زامن مې نه دي، خپل کار به کوي. مونږ به ورته ثابته کړو چې شیعیت په دې کې شته. که څوک وایي چې نشته، بس دې کې به قسم راځي، طلاق به راځي، صفایي به راځي، خبرې به د بیخه ورسره بیا سپینو. یو ساده ګل پکې وایي دا بعضې جاهلان وایي چې بریلیانو کې شیعاګان شته، او بیا راولګي د شیعاګانو مخالفت چې کړې او په هغې چې رد کړې دا امام اهل سنت او مجدد دین و ملت شاه احمد رضا خان صاحب کړي. نو ما رد پچا کړي وام دې کوم ځای ته دفاع د چا کېدېږي دې د لاندې طبقه یادوم ما هغه نه دی یاد کړی. که دې طبقه کې نه منې راشه درته وښایم، راشه د استانو کې د غاټ غټ ورسونو کې درته ویډیوګانې وښایم چې د شیعه راوستی هغه ورته ښکلې جوبه جولي او دا منځ کې کېنولی او دا پیران صاحبان ورته دا غاړې ورکوي او د اخي طرف او ګس طرف ته ترې ناستې او دا لنګرې پرې خورئ. خبره باندې پوه شو؟ المرء مع من احبه. دین خو سیاست نه قبلوي، دا ستاسو سیاست. شیعه م راولو، قادیانې م راولو، اتحاد امت نوم ورته ورکو، شادیحال په ګلبهار کې بوک کا، پوه شوې؟ او هغې کې شیعاګانو دا ټول سنیان راجمع کا او د شیعاګانو د زهرا ټرست نه ورباندې پیسې حاصلوه او مزې مدرسې پې چلوه، لنګرې پې خوروه. پښتو باندې پوه شوې که مونږ به ستاسو دغه لیټیچرې وښایو، تحریرات به وښایو. یزرخانې نه یو کس ما ته راغلی یو رسالې راوړې او په هغه رساله باندې دغه یو مولوي صاحب دی دلته اوسېږي، غریب لږ معذور غوندې هم دی، د هغه تقریض هم پې و، ده پې تحقیق او نظرثاني کړې ده که نه. نو په هغې کې لیکلي وو د اخره صفحه ما سره خبرې هم ده وکړي وي تاسو د بریلي علماو سره په څه ورانیئ. نو چې زما کم اعتراضات و نیوکې وي او ورته ټولې ما په تفصیل سره وویلې چې دې شیعاګانو سره تعلق ساتي دا که نه. هغه هم ویل وی شیعاګان ټیک خلک نه دي دا وغه زما تایید یې کولو او رسالت در لیکلې وه بیا پې تقریض د دې مولوي صاحب نه م راغستی و غریب نه. نو هغه چې ما دې څنګه لاړ وه رساله ما راواړوله نو په دې اواخرو کې 14 معصوم امام 14 معصوم امامان چې د شیعاګانو د عقیده ده چې امامانو ته د عصمت عقیده ساتي او د دې غریب مولوي صاحب تقریض هم ورباندې شته رساله ما پټه ساتلې ده ما سره شته دي. یعنې داسې ډېر شواهد به زه پیش کړم چې ستاسو د اهل تشیع درمیان کې ما بې الاشتراک امور 50 نه به درته زیات ښایم. نورې څه کوئ یارانو؟ خو بیا هم زه دومره ده چې د دې بعضې دیوبندیانو چې دا نجدي ټیپ دي د هغې نه ډېر بریلیان ګزاره کوي. ما درته مخکې م ویلي وو چې بریلویانو کې ډېر ښه خلک دي، دا یو څو پکې شذور نظر دي او د خپل علاقې خبره کوم. زمونږ په دې علاقو افغانستان، کویټ او بلوچستان دا نه یادوم، زمونږ په دې علاقو دیوبندیانو کې ناولي و بیکار او نجدي نظریې والا ښه ډېر دي او داسې د سترګو یخېدو خوږېدو والا یو څو دانې پکې پیدا کېږي. چېرته پکې تنګي کې یو ښه سړی اواز اوچت کړي، چېرته یو بل اکا کې یو خبره نیمه ترې نه خوځي. ښه پکې شته دی. خبره باندې پوه شوې؟ لړندو کې د یو سترګو باچا خو پکې وي که نه او که نه ولې هغې باندې څه چل شوی پوه شو؟ نو ښه خلک خو پکې شته که نه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نو موږ څه بد نه یو، موږ ښه ته ښه وایو که نه. راځه ورپسې او بعضې کمقل دیوبندیان چې هغه علم غیب عطیل الصالحین کفر او شرک ګڼي. نو د دین ګورې د اهل سنت والجماعت سره د اختلاف دا په شان د شیعاګانو
چې په تفضیل د علي صاحب کې اختلاف د اهل حق سره لري څنګه چې هغه اصولي اختلاف دی دا هم ګورې اصولي اختلاف بعضې کسان وایي نه نوي دا خو یو نزاع لفظي ده هغوی ورته انباء الغیب و اخباء الغیب او انباء عن الغیب و اطلاع علی الغیب او اظهار عن الغیب وایي او تاسې ورته علم الغیب وایي دې کې تکفیر او دا تفسیق او تدلیل مه کوئ دا خو یو نزاع لفظي ده دا چا چې پکې تحقیق نه کړی که نه او دا صرف د مدرسه کې دا درس ته ناست دي نو دی پکې ځان داسې خوشبین او خیرخوا ثابتوي چې بس دا نزاع لفظي ده هلکه مونږ به د هغې کتابونه پیش کړو د هغې په کتابونو کې دا لیکلي دي چې که څوک پیغمبر ته غیر الله ته کلي علم غیب ثابتوي کلي مشرک که جزئی علم غیب ثابتوي جزئی مشرک مونږ به د هغې د حقاني صاحب هغه ویډیو ریکارډینګ هم پیش کو چې هغه به هم دا ویل به که نه به ویل هغه به هم دا ویل تحریر هم پیش کو تقریر هم پیش کو نو هر کله چې داسې شوه او دی خو د اطلاق د علم الغیب دا مونږ د صحابو نه ثابتو دا مونږ د عمده مسلم مفسرینو د دې امت د ذمہدار خلکو د په اسناد صحیحه ثابتو پوه شوې په خبره باندې هغې د اطلاق د علم الغیب په علم د غیر الله کړی نو دې دوه کې خو به یو کړی یا به په سبیلې د کلیت کړی یا د جزئیت کړی او ته به که کلی علم غیب ثابتوي کلی مشرک یا جزئی مشرک نو دغه اطلاق د هغې نه ثابت دی او ته شرک ګڼې او زه اسلام ګڼم نو چې کله خبره د شرک او د اسلام راشي نو دا نزاع لفظي نه وي دا نزاع صوري نه وي دا نزاع حقیقي وي دا نزاع د شرک او د اسلام دا نزاع لفظي به هغه وخت کې وه چې مونږ وایو چې علم غیب انبیا کرامو ته شته خو که څوک ورته علم الغیب نه وایي او مونږ کې د انصاف شته زه اوس هم دا وایم دا زه د بعضې معتدل دیوبندیانو ته دا زه خپل نظریه پیش کوم هغې د ګریوان ته سر کوز کي چې که څوک په دې فقط اطلاق د علم الغیب نه کوي انباء عن الغیب ورته وایي اطلاع علی الغیب ورته وایي اظهار علی الغیب ورته وایي انباء او اخبار الغیب ورته وایي علم الغیب ورته نه وایي خو چې چا ورته علم الغیب ویلي هغه ته مشرک او کافر دغه نسبتونه نه کوي نو دغه سړي ته زه نه کافر ویم نه ګمراه ویم نه مشرک ویم چې فقط اطلاق نه کوي دا نزاع لفظي شو که چېرته دیم انباء علی الغیب ورته ویله اظهار علی الغیب ورته ویله اطلاع علی الغیب ورته ویله او ویلی چې مونږ ورته علم الغیب نه وایو او که څوک ورته علم الغیب وایي هغه ته کافر او مشرک مونږ نه وایو نو بیا نزاع لفظي وه چې دی ورته انباء علی الغیب ویله او مونږ ورته علم الغیب وایو نو دی خرافات دي دی خو چې څوک اطلاق کوي هغه ته کافر او مشرک او زن طلاق او دا خبرې ورته کوي نو په دې پې ښځې طلاقې دي او زن طلاق هم ګرځېدلي دي او د اعلی مرتبې زنادقه هم ګرځېدلي دي زما دې خبره باندې پوه شو نو موږ څه بې غیرته خو نه یو چې تا ته مخکې مشرک او کافر او دغه نسبتونه کوي او ته یې نه که نه ته تیز دی که نه داسې مه وایه که نه او داسې مه وایه که نه او حکمت کوه که نه نو ستا حکمت څه توره وکړه تر اوسه پورې دا خو چې مسلمان ته څوک مشرک وایي د ځان دفاع فرض ده که فرض نه ده په نص د حدیث چې مؤمن ته کافر ویلی شوی فقط باء به احدهما نص د حدیث دی که نه دی من قال لأخيه يا كافر فقد باء به احدهما لا بخاری کی راضی لا يرمي رجلا بالكفر ولا بالفسوق الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك روایت د بخاری دی کنه دی پنس د حدیث چې ته مؤمنی او تا ته کافر ویلی شو هغه در باندې کافر شو نبی علیہ السلام وی الا ارتدت علیه دا فتوا د کفر په هغه ورو ګرځېده نو چې هغه باندې وګرځېد هغه پې کافر شو او ته ورته اوس هم کافر نه وي د ځان دفاع فرض ده که فرض نه ده یوسف علیہ السلام مبارک باندې چې کله الزام ولګېده هغه د ځان دفاع کړې وه که نه وه کړې یو ماشوم یې ګواه کړو د زانګو که ګواه یې نه کړو د ځان دفاع خو فرض ده دومره بې غیرت او د اوس خو به نه جوړېږي چې تا ته مخکې مشرک و بدعتي او کافر او زن طلاق وای او ته ورته صاحبان وای او ته ورته حضرات وای او ته ورته مطلب دا دی لاسونه ورته ښکلوه او که نه نو دا شیزونه به نه کوئ زما دې خبره باندې پوه شوئ که نه
نو په هر انسان د درې خبرو اصلاح ګورې بچی دا ضروری ده. اصلاح د عقیدې، خپل عقیده صحیح کا، اهل سنت والجماعت عقیده جوړه کا. نو که تا سره بل چا پکې اختلاف کولو نو عقیده خو اختلاف نه قبلی، نو هغه حرامو کې مبتلا شو. او اصلاح د عمل موک او ورسره اصلاح د نیت موک. چا سره چې اختلاف په عمل او په عقیده کې چې نیت کې ستا للهیت پروتې ګورې ښه. خو د عقیدې د اصلاح دپاره خپل اصول او ضوابط دي، او د هغې اصول او ضوابطو په لړ کې مونږ دا کورس تحقیق المسائل شروع کوو، او په دې کورس کې به انشاءالله مونږ تمام هغه مسائل چې په نن عصر کې مختلفة فیها ګرځېدلي دي مناظرانه انداز کې به مونږ هغې باندې مدلل بحث کوو انشاءالله الرحمن. نو فلهذا اول به مونږ د مناظرې تعریف ذکر کو چې د مناظرې تعریف څه دی، د مناظرې موضوع څه ده، د مناظرې غرض څه دی، د علم المناظرې نور اسامی څه دي، د مناظرې شرایط څه دي، آداب څه دي، ثبوت المناظره کوم ځینه مونږ پیش کوو، طریقة المناظره به څه وي، خبره باندې پوش. او بعض الفاظ چې مستعملیږي کثیرا فی فن المناظره د هغې به مونږ وضاحت وکړو. او بعد د دې خبرونه چې کله مونږ د دې خبرونه فراغ حاصل کو نو د دې نه بعد کې به مونږ انشاءالله بیا تحقیق المسائل شروع کړو. تاسې پوه شوئ په خبره باندې. نو اوس اول خبرې تراشئ تعریف المناظره. د مناظرې تعریف: توجه المتخاصمين في النسبة بين الشيئين اظهارا للصواب. متوجه کیدل دی د متخاصمینو نه مراد مدعی سائل لخه فی النسبة بین الشیئین پاغه نسبت کی چې واقع دی د دو شیئینو درمیان کی، او د نسبت نه مراد نسبت تام خبری دی. لکه مناظره دا انشائیاتو کې نه متحقق کیږي. ښه انشائیاتو کې مناظره نه راځي، تحقق د مناظرې انشائیاتو کې نه راځي. نو مراد د دینه نسبت تام خبری دی. پوش زه حکم لګوم یو شی مستحب ګڼم، ته حکم لګې د غشي ته مکروه تنزیهی وایا. زه یو شي ته فرض ویم ته ورته حرام وایا، زما د حکم نقیص ثابته وا. انشائیاتو کې مناظرې نه کیږي. توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین، دوه نکتې مې درته پکې وویلې او حوالې هم درته پې دوه وایم. یو نکته مې درته ده وویله چې مراد د متخاصمینو نه مدعی او سائل دی. چا چې دعوه کړي او چې بیا څوک ته سائل جوړ شوي چې سوالات پې نه کوي، متخاصمین هم وپېژندل. دویمه نکته مراد د دې نسبت نه په تعریف د مناظرې کې نسبت تام خبری دی. انشائیاتو کې مناظره نه متحقق کیږي. بچې تاسو پوه شوئ که نه؟ اوس په دې خبره زه دوه حوالې وایم. اوله حواله ځان سره ولیکئ، رشیدیه صفحه نمبر 9. رشیدیه صفحه نمبر 9. رشیدیه ما یو ځل درسي پړو کړی مو، اوس ټیم نشته، یعنې ما درته بیا درسي هغه ویله، خو زه هغه حاصل د هغې مونږ راغونډ کړی هغه درته وایم. که موقع چېرته راغه رشیدیه به A to Z درته ډېر محققانه او مناظرانه انداز کې انشاءالله درته زه پړاوم. یو حاشیه او نکته او کوم چې د هغې شروع دي د هغې په حواله که چېرته موقع راغه رشیدیه به انشاءالله وایو. تاسې پوه شوئ په خبره باندې؟ نو رشیدیه صفحه نمبر 9 ځان سره ولیکئ. نور الانوار هم ځان سره ولیکئ. دویمه حواله مبحث الاجتهاد براو بس. مبحث الاجتهاد صفحه نمبر 249 حاشیه نمبر 23. صفحه نمبر 249 حاشیه نمبر 23 دریشتمه 251 صفحه دریشتمه حاشیه. د مناظرې نور تعریفات هم علماو د دې فن فرمایلي دي. ښه
لکه ځان سره ولیکئ ابجد العلوم دویم جل یو کم څلوېښتمه صفحه. ابجد العلوم دویم جل یو کم څلوېښتمه صفحه. هو علم يبحث فيه عن كيفية إيراد الكلام بين المناظرين. هو علم دا یو علم دی يبحث فيه چې بحث کولی شي په دې کې عن كيفية إيراد الكلام دا کیفیت د روړو د کلام نه په درمیان د دوه مناظرینو کې. بچی تاسو پوه شئ بین المناظرین هم ویلی شي بین المناظرین هم ویلی شي خو مناظره خو واقع کېږي بین المناظرین نو چې تصنیع سره یووالی دا به ډېر اولی شي. کشف الظنون اول جل 38 صفحه دان سره ولیکئ. کشف الظنون اول جل 38 صفحه. هو علم دا یو علم دی یعرف به چې پیژندلی شي په سبب د دې علم کیفیت آداب اثبات المطلوب. کیفیت آداب اثبات المطلوب کیفیت د آدابو د ثابتولو د خپل مطلوب او نفیه یا کیفیت د آدابو د نفی د خپل مطلوب او نفی دلیله مال خصم او یا نفی د دلیل د مطلوب سره د خپل خصم. بهرحال نور تعریفات هم شوي دي بس دا درې تعریفونه ډیرو. پوش موضوع د علم المناظرې څه ده؟ څه مې درته وویل؟ موضوع د علم المناظرې الأدلة من حيث أنها تثبت المدعى على الغير. الأدلة أدلة موجودة خود دې حیثیتنا چې دا ثابتې مدعا علی الغیر چې خصم دی. رشیدیه دی لسمه صفحه دان سره ولیکي. الأدلة من حيث تثبت المدعى على الغير. غرض د مناظرې صيانة الذهن عن الخطأ في الوصول الى المطلوب. صيانة الذهن صيانت د ذهن د خطا نه چې ستا ذهن مسون شي د خطا نه في الوصول الى المطلوب په وصول الى المطلوب کې ستا ذهن مسون شي د خطا نه. دا غرض دی. سمې درته وې په وصول الى المطلوب کې مطلوب ته پر رسیدو کې ستا ذهن مسون شي د خطا نه. دا غرض د علم المناظرې دی. او چا ویلی دی دویم غرض په دې الفاظو ذکر دی تحصیل ملکتی طرق المناظرتی. تحصیل ملکتی طرق المناظرتی حاصل اول د ملکی د لارو د مناظرې لئلا يقع الخبط في البحث دې دپاره چې خبط واقع نشي په تاوان دی په درمیان د بحث کې فیتحد المطلوب الصواب نو کوم چې ستا حق مطلوب دی چې هغه واضح شي نو دغه ملکه حاصلې د پاره د وضاحت د مطلوب ثواب نو دغه غرض دی. اسماء د علم المناظرې څه دي؟ اول اسم د دې دی علم المناظره. دویم نوم دی علم الجدل او دریم نوم دی علم البحث. علم المناظره علم الجدل علم البحث. او ځکه دې مقام کې دا خبره چې مناظره ضد د مجادله دی. مجادله ویلی شي المنازعه لا لاظهار الصواب بل لالزام الخصم. منازعه خو چې د اظهار د حق د پاره نه وي بلکې صرف د الزام د خصم د پاره. مقصود پکې ستا اظهار د حق اعلا د کلمت الله نی بلکې ساکت کول پړ کول لا جواب کول د خصم وي. دا مجادله او مناظره څه ته وایي؟ هغه د پاره د اظهار الصواب او د اظهار د حق د پاره. نو مجادله ضد د مناظرې په دور حاضر کې ګوره مناظره وجود نه لري ښه الا ماشاءالله د استثناء پکې وو. پوه شو په خبره؟ اگر چې خواص او عوام په مناظرو هغه په مناظرو مسما کوي خو
په حقیقت کې دا ټول مجادلې دي خو یا مکابرې دي. لکه مکابره څه ته ویلی شي؟ مکابره دې ته ویلی شي ځان سره ولیکئ المنازعة لا لإظهار الصواب. منازعه کول خدا پاره د اظهار د ثواب او د حق نه، ولا لالزام الخصم او نه د پاره د الزام د خصم، بلکې مقصود بالذات نه صرف شهرت النفس بل لحصول الشهرت، بلکې صرف د پاره د حصول شهرت نه دغه ته مکابره وي. نګوره دې کې درې شیزونه د وضاحت ته مونږ اشاره وکړو. د مناظرې تعریف مو کو، د مجادلې مو کو، ورسره د مکابرې مو کوم کوونک او اسماء د علم المناظرین مونږ ذکر کړل، تعریف موضوع غرض د علم المناظرې دا مونږ ذکر کړل. اوس ځان سره لیکو آدابها و شرایطها. د مناظرې آداب او شرایط سری ناول دا دی احتراز عن التطویل والاختصار. اول شرط د ډیرو غدوالي او د ډیر اختصار نه به احتراز او اجتناب کوي. خبره به دومره لنډم نه کوي، مختصره چې خصم او عوام سامعین ور باندې پوي نشي. دومره به یوګدی امنا چې ملال ته مفزي شي، بین بین بچلیږي. خیر الامور اوسطها، میانه روي به اختیاري. نو احتراز بکی د تطویل نه او د اختصار نه. دا دی یو. دویم احتراز عن الالفاظ الغریبه. ناشنا الفاظ به مناظره کې نه وي، بلکې صفا کولو آسان الفاظ به مناظره کې وي. خبره باندې پوښ آیو غریب په دې درګه کې چراټین کړو، ورته ویل چې به شرط شی او به شرط لا شی او لا به شرط شی دا څه ته وي. نو کده اصول د مناظرې ویلې وي د غریب به ورته ویلو کنه چې مناظره کې آداب او شرایط دادي چې مناظر به اجتناب او احتراز کې د الفاظ غریبونه. دا خو ما ته ناشنا دي، نو جی دا راته مې استعمالوه، نو بیا به هغه بل ورته دا نه استعمالوه. په خبره باندې پوښ. او دریم چې دی احتراز به کوي عن الجمول المحتملتی. د جمول محتملونه به احتراز کوي. داسې جملې به نه استعمالوي چې هغې کې احتمال د دوه یا دریو خبرو احتمالي. پوه شو په خبره باندې. او څلورم ادب دا دی عدم الخروج عن البحث في اثنائه. په اثناء د بحث کې با خروج من البحث نه کې، ځکه دا شنیع دی عند العقلاء. دا یو خبره پاکه کا نو بیا به بلې خبرې ته دانګي. د چوتي غوندې کار باندې کې چې یو خاخ پرېده بل ته ټوپ کوه، بل پرېده بل ته ټوپ کوه، په یو خاخ باندې بناستي. نو خروج د بحث نه په اثناء د بحث کې دا باندې. پنځم ترک الضحک. مناظره کې به خندا ترک پیدا باندې کوي. او نن سبا یې پوه کړي بچې څه خبره کوي کته هم دي ګن پنځه شپږ کینولې بس ای دا ډېر کوي. نو دا مناظرې نه دي، دا مجادلې دي یا مکابرې دي. هغه یو سړی جانه پیژندو جومات کې هغه کار یې وکړو، نو د ځان د پیژندلو دپاره خو نورې لارې وي. نو داسې کار خو څوک نه کوي چې ته ځان په ای باندې مشهوري. نو خنداګانې مناظره کې دا نشته. ښه په خبره باندې پوه شوي. او شپږم نمبر ترک رفع الصوت. ترک رفع الصوت. مناظره کې به آواز نه اوچتې. ښه چې راپاسیو په ګوډو شیو آواز مو اوچت کی. ښه په ارام کښېنه، لاندې نه څه شي ټک در کو چې ته دومره ټوپونه یې راپاسې دي. په ارام کښېنه او درېږه دغه کېږه پکې ما. خو چې کمقل سړي باندې واورېدې هغه دا حرکات کول، بیا ورپسې ته هم راپاسېږه. بیا ورپسې بخاري راواله، ورته وایي چې بس د بخاري شریف یو حدیث راته ووایه، بس زه تا ګټلې. دا غریب به درته چغې وایي چې مشرک یې بدعتي. نو ته ورته بیا وایې چې ګوره مداریتوب مه کوه، زه درته وایم چې د بخاري یو حدیث ووایه بس تا ګټلې. نو چې بیا هغه راپاسي او رفع د صوت کوي، بیا ته هم ورسره کوه. خبره باندې پوښ. اوم ترک تقلید السفهاء والعوام فی الکلام. د سفهاء او د کمقل او د عوامو تقلید به خبرو کې نه کې. ګورې دا به تا ترک کړي.
او اتم احتراز عن المحب داسې مناظر چې هغه هیبت زده وي نو د هغه نه احتراز کوه په خبره باندې پوه شي والحمدلله زمونږ په خصم کې محب سړی یو هم نشته ټول هغه راغونډ شوي دي چې کور کې هم څوک نه پېژني پوه شوې په خبره باندې نو که هغه وابیانو کې دي او که هغه پنجپیریانو کې دي ټول هغه ناکاره خلک راغونډ شوي دي او که هغه د نورو کې دي پوه شوې په خبره زما په نس باندې پکې ما ته محب یو هم نشته الحمدلله علی ذلک پوه شوې په خبره نهم نمبر الله یظن الحقارة علی خصمه په خصم به د حقارت ګمان نه کړي مقصد دا دی دا مطلب هم نه دی چې ګینې بس معظم رضی الله عنه یې ګڼه او علیه السلام یې ګڼه نه نه کلا وحاشا مطلب یې دا دی چې داسې مه کوه چې یاره دومره چندان سړی نه دی وزور سره زباني مناظره کوم یا د دو درې کتابونه ډېر دي نه نه وی دشمن دی قسم وي هغه څه خلک ول ایو متل دی که نه وی دشمن دی که ګیدړه وي وی څه به ورته کې د زمري تیارې به ورته کې نو دغه مقصد دی چې ځان نه به ورته زمرې جوړې تیارې به دې ورته پوره تامي د یو مسله کې چې څومره متعلقات د مسلې وي هغه هم ورپسې ګورې هم ورپسې راواله کله کله ما درته ویل دې د چتي سنت ژوندي کوي خاف پرېږدي بل خوا ټوپ کړي چې هغه متعلقات هم تا نظر نه اوښکي او هغه دې ورپسې رانیولي لکه ما درته د خلقو د کسب مسله کې نکتې ویلې وي چې اراده او مشیت کې به د فقط تپوس دې نه کې او ورته وایي چې اراده د علم تابع ده او که د امر تابع ده او اراده او مشیت دواړه فی حق الله تبارک وتعالی شی واحد دی که شی جدا جدا دي او فی حق العبد څنګه دي او د خلق څه تعریف دی او د کسب څه تعریف دی او اراده په څو قسمونه ده نو دغه مسله کې به سره دا مفردات تعریف د مفردات او وغیره دا به هم تا ته مستحضري خبره باندې پوښ نو که دشمن دی ګیدړي تیارې ورته د زمري کوه او لسم ادب بدی عدم اراده اسقاط خصمه فی زمن قلیل تبه دا اراده نه کې چې دا خصم په لږ وخت کې راګیر کم 10 منټه کې چپ کم نه نه لګي واړه ورا واړه وا لګي دنیا ته وخایا لګي دا علم دنیا ته ظاهر کا لګي خو چیړه او بیا چې کم دې ساکت پرې د بے جواب کا او د بچا سره باندې لیکلم تنواله او خټینګ دستخط امتنواله ابز بیا رخصت کا ورته وېز اوس کبار ویډیو کوي نو بهر درته اجازه دې خود مختار ای ولګ وخت کې مدغه کوه او یو لسم دا ترک الاتکا تکیه و مناظری حالت کې نه ویخه بس خه مزیدار عمده سي ورته کینه او دولسم دا ان لا يكون جائعا كل الجوع ولا عطشانا دا څه ونه کې چې پوره اوګي یا پوره تګي په ولګو تند باندې مناظره مکوا ځکه دا سبب د غضب ګرځيږي کله کله سړی کور تراشو سپاخني غوسي لوخ یا خولي ګوره دا بل کې هم دا کارشته وي او صحیح وي پوش او کله تګي سړی غوسي او چې کان پینه وکي دماغ په کلرش بیا ماشومان امر والی ځان ته نزدیک غږ کې ماشوم کې نه خپل بچي خبره باندې پوش او چې وګي لري کده هم دا سکیږي خو دې کته کشف همغم لرو کنه نو بل خبره دادا الله يكون ممتلئا كل الامتلاء دا سم نه کې چې مدینه هوټل تلاړ شي پوښوي او سم په مړه باندې وخري بیا راشي بیا وګوره دا نور خلکو غندې په باتروم پسې بیا وردن نه کیږي نو ډیر موړم مرزه بیا خو باتروم ته سړې دن نه کیږي او بل شرط دی ان يكون مساوي الخصم في العلم دا علم سره په علم کې به د خصم سره مساوي ازنه پدا چې شی وړي چا غریب وی قال بعض اصحابنا لکه ته چاویلو چې دا قال فعل له او دا بعض اصحابنا ورته فعل واقع دي نو دا بعضو مرفوع آیا او مرفوع بیا ورته ویل چې د څه پیش ته وی کنه قال بعضو به نو بیا د غریب اجتهاد کولو
نو د په اصحابونه باندې څوک دومره رفع داخله که چې ګینې دا هم مرفوع وي خو دې د خلک نه که دا د بازو دپاره مضاف الیه واقع شوی دی او مضاف الیه نه امیر ملا صاحب لیکلي دومره وړوکی کتاب دی پخوا په زمانه کې موږ به د اوله درجو کې ویلو چې مضاف الیه همیشه مجرور باشد نو قال بعض اصحابنا وایه ښه قال بعض اصحابنا مو وایه طالب جانه پوش نو دغه رنګې شي باندې ونړئ نو کم از کم په علم کې مساوات دا ضروری دی او دا ضروری نه ده چې هغه سپینګیری دی او ته ځوان یې او ته هغه یاد یې چې ما ته هغه راوله نورور هغه دې غټه دوره پړاو یو زم غټه دوره پړاو او باقي نور د علم پته میدان کې به پته ولګي وي نو که موږ د دې سپینګیرو ته لاسونه اچو چې هغه راوله او دی راوله او دی راوله نو موږ خو دې خو غټې دورې موږ هم پړاو هغه هم پړاو موږ په صحیح معنی کې تصوف هم کړی علم باطن هم الحمدلله لرو تحدیث بالنعمت په شکل وایم هغه ټول عمر په دې میبزي او صغرا او په دې کې وخت تیر کو غریب ته خو د تصوف کتابونو اطفال او ماشومان د شریعت ویلي دي خو زه دغه ماشوم نیم راوله که ستا په نس سپینګیری دی دا ماشوم نیم راوله ورسره به خبرې وکړو خیر دی موږ ورته اخیسته د پیو فیډر تیار کو ورته بیا ډک کېږو په خبره باندې پوه او پنځم دا الاستماع للخصم خپل خصم ته به غوږ شریف ږدي ازینه خبره دې نه اورېدلي او درس دې ورکړي ځان په سوال پوهېږه نو بیا د سوال موافق جواب ما ته را چې په سوال پوه شوی نه نو ټوپونه مه وایه چې زما خبره یا په خوله ده او ته وایې ټیم پوره دی ټیم پوره دی لږ لیوني بچاله خو ما پرېږده چې خبره زه پوره کړم بیا خیر دی 2-3 منټه ته هم پې زیات ونیسه که نه نو استماع به خصم ته کې او بله ده تقدیم الخصم فی الدلیل تقدیم الخصم فی الدلیل موږ د عبارتونو کې خطایی واقع کېږي بله ورځ ما د خپل تحقیق المسائل کورس مناظره د اورېدو نو په هغې کې بعض عبارتونه خولې نه مې ووتل لکه وتعلق الحکمي پکار دی نو ما هلته خو وخت لږ و عبارت ډېر پاتې و نو ما وتعلق الحکم کنه وتعلق الحکم ویلو لکه ما دا تعلقه دا فعل اغستو دا حکم مې ورته فعل اغستو او بعد کې مې چې سوچ وکړو نو هغه هلته مضاف الیه نیو خو سبقت لساني هغه راځي هغه د دنیا علماو چې چا په زه ولګم کتابونو کې به ورته هزارها غلطیانې راوباسم په تقریرونو کې به ورته راوباسم خبره باندې پوښ دا خو راځي دا خو انسان دی خو یو دا چې غریب نه پوهېږي او ګډې وډې وایي نو موږ د دغه سړي په حال باندې جاړو چا پوهېږي نه قاعده یې زده نه وي او دی وایي که نه زه صحیح وایم او شی غلط وایي نو موږ خو جړه خو په دې موږ جاړو که نه چې یار دا کسان اول پوهې کوي نو بیا پې مناظرې کوئ دا حنفیت دا ورباندې نور مه بدناموئ دا د حنفیت مناظرین نه دي او که ستاسو ځان ته تاسو ویې نه زمونږ مناظرین دي نو بس تاسو د وي خو د حنفي نوم ته لږ لرې کوي بس د احنافو ته اضافت راته مه کوئ دا د احنافو مناظرین نه دي احناف شکر دی خپل کره مناظرین لري او هغه دا کسان نه مونږ احناف ګڼو نه احناف دي او نه وکیل احناف دي او نه د احنافو دپاره مناظرې کوي عقیده د تقسیم او د نجدیانو ده او نامین او جوانان احناف دا جوړې کپ داسې پوښ نو خصم په دلیل کې وړاندې کوا خصم مخکې کا او ولسم نمبر تقدیم الدلیل الضعیف کته یو مسله کې تا بحث کول او تا سره په دې مسله کې روایت ضعیفه او څه قویه نو ته اول دا ضعیف وایه نو کاغه مریو ټوپونه وای نو ورته وای چې مرما قوی را روان دي خیر دی او موږ د ضعیف د پاره تا ته مطابق پیش کو او شاهدن پیش کو او تعدد د مختلف طرقم د در تخ پیش کو او بل استدلال د مجتهد در ته په دې حدیث ضعیف باندې پیش کو او بل تلقی بالقبول عند العلماء د دې حدیث ضعیف د پاره در ته مونږ پیش کو چې په دې هر یو سره ضعف د حدیث د منځزي تاسو په خبره باندې پوښ او تلسم دا ان يكون الدليل مسلما بين المتخاصمين چې کوم دلیل ته وای نو دا به د خصمینو درمیان کې مسلمي لکه د پاوکی مناظره کې شیخ ادول او هغه منان دی که شیطان دی هغه به مونږ ته د احنافو دا فتاوی مخې ته نیولې وي دا به مونږ ته مخې ته نیولې وي
نو هلکه دا خو زما په نس مسلم دی خو ستا په نس خدا مسلم نه دی که نه نو مناظره کې مسلم دلیل پیش کوه قرآن و سنت ما ته مسلم دی او تا ته مسلم دی زه احادیث په اثبات د جواز د توسل او په استحباب د توسل بزوات الفاضله کې پیش کوم ته قرآن او حدیث د دې په حرمت کې پیش کا نو بیا ورسره ني نو مسلم دلیل به پیش کوي ها بین الخصمین متخاصمین او نور لسم دا نیت و اظهار الصواب نیت و اظهار الصواب نیت به د دواړو مناظرینو سوي اظهار د ثواب او اظهار د حق دا به نیت او شلم به زما استاد ګرامی شیخ الاسلام والمسلمین غلام حضرت غلام نور الله مرقده هغه مبارک پیش کولو او ویل به ان یکون الثالث من الجانبین شخصا عادلا چې د جانبینو نه دی یو شخص عادل ثالث دا هم درمیان کې ناست دی چې مسلم عند المناظرین د دواړو په نسبت باندې مسلم شخصیتي دا دی به طور ثالث کینی خو زه وایم چې کچرته عادل شخص نو بس بیا خیر دی ټیپو کې مردام کافی ده بس دغم کفایت کوي پروا نه کوي بسم الله الرحمن الرحیم د اصول مناظرې متعلق اول درس زمونږ تیر شوی او په هغې کې مونږ د چند خبرو وضاحت کړی و اقسام د اختلاف هم ذکر کړي چې اختلاف دا په دوه قسمه دی په اصولو کې دی فروعو کې دی اصولو کې مضموم دی فروعو کې ممدوح دی باعث د رحمت دی بیا هم د بعضې جماعتونو اختلافات د اهل سنت والجماعت سره ذکر کړي چې د اصولي او عقیدوي اختلافات دي تعریف د علم المناظرې موضوع غرض اسامی شرایط آداب په اول درس کې د دې خبرو وضاحت دا شوی په نن درس کې ثبوت د مناظرې طریقه د مناظرې بعضې الفاظ چې مستعملیږي فی فن المناظره زه په صدد د بیان د دغې امورو کې یم هر چی ثبوت د مناظرې دی نو مناظره وي د پاره د اظهار د حق نو ثبوت د دې د کتاب الله نم شوی په حواله د مفسرین کرامو ګڼ آیاتونه مفسرین کرام پیش کوي د پاره د اثبات د مناظرې په احادیثو کې د ما سبق انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والتسلیمات په درمیان کې چې کوم مناظرات راغلي د هغې وضاحت هم شوی او د صحابو درمیان کې چې کوم مناظرې راغلي د هغې وضاحت هم مونږ کوو خیر القرون کې د سلفو چې کوم مناظرې شوي د هغې به اجمالي خاکي مونږ پیش کړو غرنګ مابعد د هغې نه چې کوم مناظرې شوي هغې ته به هم اشارې وو طریقه د مناظرې به څنګه د هغې وضاحت به وشي په دې فن کې کوم الفاظ ډېر مستعملیږي د هغې څه قدرې وضاحت به وشي اما ثبوتها هر چې ثبوت د علم المناظرې دی قرآن کریم کی راضی سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك فدی آیت بتاسی تفسیر قرطبی راوړوي علامہ قرطبی فرمائی هذه الآية تدل على جواز تسمية الكافر ملكا اذا اعطاه الله الملك والعزة والرفعة دا آیت د دې دلیل دی چې خدای تعالی د دنیا عزت او بلندی او بادشاہي او کافر ته ورکړي وي هغه ته بادشاہ ویلې شي ان اعطاه الله الملك پوش
بیا فرمای وتدل على اثبات المناظره والمجادله واقامه الحجه، او د آیت دلیل دی چې مناظره او مجادله او اقامت د حجت دا یو امر جایز دی. ابراهیم علیه السلام د دې بادشاہ سره مناظره کړې و، اقامت د حجت یې کړې و. د اسباب د مناظرې لپاره د آیت دلیل دی. وفي القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله. قرآن و سنت کی دلائل د اثبات د مناظرې ډیر زیات دي چې څوک پکې تعامل کوي یا چا تعامل کړي. قال الله تعالى خدای تعالی فرمایي قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. نو دا مناظره شو کنه، دلیل روړه، کته رښتونی برهانم پیش کړي. همدغه رنګ بل ځای راځي ان عندكم من سلطان ای من حجه، تاسو سره کوم دلیل په خپل داوا نشته کوي پیش کوي روړي، همدا مناظره ده. وقد وصف خصومة إبراهيم عليه السلام قومه ورده عليهم في عبادة الأوثان كما في سورة الأنبياء وغيرها. إبراهيم عليه السلام چې کوم خصومت او جګړه او بحث د خپل قوم سره کړو او پاغي د بوتانو عبادت کې چې پاغي کوم ردود کړیو، الله دا غي صفات بیان کړي دي. د باطل پرستو خلکو سره چې کوم خصومت کې، نو دا قابل وصف او قابل تعریف امر دی. دا د انبیاء کرامو نه ثابت دی. بیا علامه قرطبی فرمایي وقال فی قصه نوح علیه السلام. نوح علیہ السلام په قصه کې خدای تعالی فرمایي چې نوح علیہ السلام ته قوم ویل قالوا یا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا. تا موږ سره جګړه وکړو، اکثار فل جګړه دی وکړو. مراد ته مناظره ده. ذکر د مجادله مراد ته مناظره ده. پوش الآیات الى قوله وانا بريء مما تجرمون تر دغه. ابي وكذلك مجادله موسى عليه السلام مع فرعون الى غير ذلك من الآي. موسى عليه السلام مناظره د فرعون د ساحرانو سره ذکر ده او دا سنورم ګڼ آیاتونه پښته دي. نبي فرمای علامه قرطبي فهو كله تعليم من الله عز وجل السؤال والجواب والمجادله في الدين. دا د الله د طرفنا تعلیم دی چې سوال د چانه کوا چې لکه د مسله ته ولې داسې کی، د عمل تاسو ولې داسې کوي، کچا اعتراض کول او جواب ورکوا او مناظره په دین کې کوا. دا د رب کریم د طرفنا تعلیم دی. نو ځکه قصص د انبیو موږ ته قران کریم کې بیانې. لأنه لا يظهر الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق والدهد حجة الباطل. دا حق او دا باطل درمیان کې فرق دا نه واضح کیږي مگر الا چې کله حجت د حق ظاهر شي او محو د حجت د باطل شي، نو دا په مناظرو کیږي. بیا اخر کې فرمایي وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وباه لهم بعد الحجة على ما يأتي بيانه في آل عمران. نبی علیہ السلام د اهل کتاب سره مناظره کړې و، د هغې سره مباهله کړې و پس د اقامت د حجت نه، او دا به تا د سورې آل عمران کې ویلی شي. بیا فرمایي وتحاج آدم علیه السلام وموسی علیه السلام فغلبه آدم علیه السلام بالحجه. د ارواح ملاقات دا خو حق دی. د آدم علیه السلام او د موسی علیه السلام روحونه سره مخامخ یو خپل کې مناظره او کمشکات 19 صفحه کې دا مناظره ذکر ده د صحیح مسلم په حواله. او راوی سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی مرفوع حدیث ذکر کړي. نبی علیہ السلام فرمائی احتج آدم و موسی، مناظروں کا حجت بازی کا ولد دوار مبارکانو عند ربهما، در رب کریم پر حضور کی.
فحج آدم موسی حجت کې غالب راغی آدم علیہ السلام په موسی علیہ السلام. موسی علیہ السلام ورته ویلو انت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته واسكنك في جنتنا. تا آدم علیہ السلام چې الله تعالی په خپل ید بلا کیف پیدا کړي تاکي اجره دروح کړي تا ته ملائک په سجده گزار کړو ته په جنت کې وسولې وي. ثم احبطت الناس بخطيئتك الى الارض د خپل خطیه د وجه خلق د زمکه ترا کوس کړل کتا دا دانه نه وي خوړلې موږ زمکه کې څه کول په جنت کې ګرځي استاد وجه موږ را کوشي. قال آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام ورتوي انت موسی الذي استفاك الله برسالته وبكلامه. تاغ موسی علیہ السلام چې خدای تعالی په خپل پیغامات او په خپل کلام برګزیده ګرځولې وعطاك الالواح او ته تختی عطا کړی دی د تورات فيها تبيان كل شيء چاغي کې بیان د هر یو شی موجود وقربك نجيا او تعالی خپل مقرب ګرځولې وی په حال کون ستا کې چې پټي خبره مناجات دي د رب کریم سره کول. تانا ز پختنه کوم فبكم وجدت الله عز وجل كتب التوراة قبل ان نخلق. زما د پیدایش نوړان دي الله تعالی تورات سو کاله مخکې لیکلو. قال موسی علیہ السلام ب40 عاما موسی علیہ السلام ورتوي زمستا د پیدایش نوړان دي خداوند کریم تورات سلويخ کاله وړاندې لیکلې وو. آدم علیہ السلام اوس دغه ځکه په غلبه حاصله. قال آدم علیہ السلام ورتراتوش ورتوي فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى. خطورات كده وكنا شو عصى آدم ربه فغوى. قال نعم موسى عليه السلام ورتوي چيو تورات کې خداو. آدم علیہ السلام ورتوي فتلومني نوایت بیا ما ملامت گرزی الا ان عملت عملا كتبه الله علی قبل ان يخلقني ب40 سنه. دا چې ما هغه کارو کو چې خدای تعالی زما باره کې لیکلو چې دې ودا کار کوي زما د پیدایش نم سلويخ کال وړاندې نو ته پدې ما ملامت کی. نبی علیہ السلام فرمایي فحج آدم موسی علیه السلام د حجت کې غالب راغی موسی علیہ السلام باندې آدم علیہ السلام. نو قرطبی دغه ته اشاره کوي وتحاج آدم وموسى عليهما السلام فغلبه آدم عليه السلام بالحجة. ابیا وی وتجادل اصحاب رسول الله ذکر د مجادله د مراد مناظره ده. وتجادل اصحاب رسول الله د نبی اسلام صحابه مناظره کړي یوم السقیفه پرس د سقیفه چاغه سقیفه د بنی ساعده وتوي فبعد صدیق اکبر سیب کې انصار ران شیو هغه ول چې منا امیر و منکم امیر او بیا مناظره وشو او دی خو قریش وګټله او بیا امیر ابو بکر صدیق سیب مقرر. الملل والنهل په وګوره الفرق بین الفرق په وګوره شارحین د بخاری او د مسلم په وګوره. وتدافعوا وتقرروا خپل کې د یو بل دلایل دفع کړل بعضی ثابت کړل وتناظروا مناظره وکي حتى صدر الحق في اهله حق خپل اهل ته وګرځیدو چې خلافتو صدیق اکبر سیب ته ورسیدو. وتناظروا بعد مبايعه ابي بكر الصديق رضي الله عنه في اهل الرده الى غير ذلك. د صدیق اکبر سیب په دور کې چې خلک د زکات نه منکر شو او د په جهاد اعلان کولو او نور صحابه ورته ویل چې فقط زکات نه مني او ته په جهاد اعلان څنګه کی. په دې کې مناظره او بحثونه وشو. اخر کې اختلاف راغی او سینې د نور صحابوم کولو شوي هغه جهاد ته چې د صدیق اکبر سیب سینه ورته کولو شوی و د مانعینو د زکات په خلاف د اهل ردت په خلاف جهاد اعلان شو. جهادونه پیوک دا مناظری خو وخت کې شوی دي. علامه قرطبی وی دومره ډیری شوی دي مما یکسر اراده چې کزه داغي راوړل کوم بلا ډیر بروړما نشم وروړي. ابیا فرمای وفي قول الله عز وجل فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. آل عمران 66 پدې کې دلیل له على ان الاحتجاج بالعلم مباح شائع لمن تدبر.
بے علم مناظری مکوا او که علم در سره او احتجاج بالعلم کې دا مباح دی او دا پورا مشهور خبری دی دا کار شوی دی بیا فرمائی وقال المزنی صاحب الشافعی رحمه الله علامه مزنی د امام شافعی سے غالبا خریم کې دا لوی سړی دی دی فرمائی ومن حق المناظرة أن يراد بها الله تعالى وأن يقبل منها ما تبين حق د مناظرې دا دی چې دې سره به اراده د خدای تعالی د رضا کولی شي او چې کوم حق ته د ظاهر شي هغه به قبلې هغې نه به سټ نه ګرځي تاسې پوه شوئ نو دغه بیا ځان سره ولیکئ الجامع لاحکام القرآن مکتبه فریدیه محله جنگی پشاور دریم جلد 203 صفحه نو دغه آیت نه چې کوم کې مناظره د ابراهیم علیه السلام د نمرود سره ذکر ده د هغې نه استدلال کو د پاره د اثبات د مناظرې دویم آیت ځان سره ولیکئ قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیه ارحام الانثیین چې راځي انعام دی که سورې مائده ده انعام دی که مائده ده نو دغه کې چې راځي په دغه ځای باندې قرطبي حواله در کوم اووم جلد 102 صفحه 102 صفحه مکتبه فریدیه محله جنگی پشاور علامه قرطبي په دغه ځای لیکلي فدلت على اثبات المناظره في العلم لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يناظرهم ويبين لهم فساد قولهم وفيها إثبات القول بالنظر والقياس دی آیت دلالتو کو په اثبات د مناظرې چې مناظره ثابته ده خو په علمي خبرو دي که خدای تعالی دلته امر کړی دی خپل محبوب صلی الله علیه وسلم ته چې دې سره مناظره وکا او د دې د قول فساد دې ته واضحه کا او په دې آیت کې دلیل دی چې ګوره نظر او قیاس اجتهاد دا هم حجت او دلیل دی شهید شیخ صاحب دی الله وبخي الله دې برکات زمون سره ټول عمر شامل حال لري هغه به فرمایل چې ګوره خدای تعالی دلته څومره عجیب طریقه د مناظرې ښیي مشرکان خود ځان نه تحلیلات او تحریمات کول کنه دا حلال او دا حرام او دا به خزه خورو نر به نه خورو دا به دواړه خورو د ځان نه دا شیزونه کړي نګوره له ورته وی قل الذکرین آیت دو مذکر حرم خدای تعالی حرام کړي دي او کنه امل انسین دین به شیخ صاحب شهید استدلال کولو چې تاسو لکه مثلا د میلاد په مسله کې د چا سره بحث راغی نو ته به د دې آیتونو لحاظ کې په دې طرز به ورځې پی ورته به چې میلاد د 5 خبرو مجموعه ده اجتماع جوړ شي د مسلمانینو په فی بیت من بیوت الله آی اجتماع نه مني بیا تلاوت کیږي آی تلاوت نه مني بیا ناتخوانی کیږي ناتخوانی نه مني بیا تقریر کیږي تقریر نه مني اخر کې دعا او صدقه کیږي دا نه مني او کنه 15 واړه نه مني نو څنګه چې قران کې راځي قل الذکرین حرم ام الانثیین ام مشتملت علیه ارحام الانثیین نو دین به دا طریقه راخلی او په دې طریقه به خصم باندې ورځي خبره باندې پوښي نورازا دغرنگی دور مختار کے مرازی المناظرة فی العلم لنصرة الحق عبادت ولأهد الثلاثة حرام مناظره که دا علم پا مسلک دا پارا دا نصرت دا حق چی دا حق مددو که دا عبادت دی او پا دریو که دا یو خبری دا پارا که وشی دا حرام دا لقهر مسلم که صرف مسلمان مغلوب کی حرام دا سلورم جل که دا رازیخا او اظهار علم که اظهار د علم پکې دا حرام ده ولنیل دنیا و مال د دنیا او د مال د حصول لپاره کې کینو دا حرام ده خبره باندې پوښ نن سبا کوم دغه دي کنه حرامو کې خبره روانه ده
صرف د خپل سود بره کول وي بس 2 غنټې ټایم د سره ټاکي هغې کې چې کوم شی ګوټه کړی بس هغه په پر 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 ټر 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 کې درته ووایي او بس خنداګانې او ګپونه هغه جوړ شي او اخر کې کتابونه راغونډ کړي باروزي او بیا ویډیو او بیا نیم کلپ شیر کوي چې کوم ځای توپ والی منډې والی خندې کړي لاسونه یې نیولي هغه ځایونه راوالي او مفتي صاحب ظالم ایکټینګ کړی نو بس دا مناظرونه ګپ جوړ دی لقهر مسلمین و اظهار علم خدایو خودی کی نشتا علم شته اظهار به سوک خبره باندې پوښ خدا بل خوشته کنه ولنیل الدنيا ومال ځکه وی ولی احد الثلاثه ان دا سینه دا چې ګینه مطلب دا دی کنه چې درې وړه خبره راشي بیا به حرمت راځي نه ولی احد الثلاثه حرام پدې دریو کې د یو د پارم حرام ده که یو خبرم پکې راغله دا به حرام وي او دی خو د دنیا په خاطر کوي نو مخکې د دې خرم نه وجه ور باندې سورلیو کی او اوس د 500 شپېتو لکو په ګاډي کې ویزه ګرځم نو په دې مداهي توپ دې پیدا کړي نو دا د حرام مال له او د حرام مال کې ګرځا راګرځ راځه ورپس شرح د زرقانی دریم جل 15 صفحه شرح د زرقانی دریم جل 15 صفحه فدی کی فرمائی وسوال احدهما على وجه المذاکرة والمناظرة جائز اذا التزم شروط المناظرة من الانصاف وقصد اظهار الحق کيو کسرا پاسی د بل نه سوال کوي په طریقې د مذاکره او د مناظرې دا سوال جائز دی خو چې کله دواړو مناظرینو التزام د شروط المناظره کړی وي چې هغه انصاف دی او قصد او اراده د اظهار الحق والصواب دی دا جائز کار دی پروا نه بلکې موږ د در مختار حواله ورکا چې هغه ورته عبادت ویلې دي امام غزالی سے فرمایي ان المناظره قد تكون واجبه وقد تكون مندوبه بیا د نو د استحباب د پاره مواضع 5 ذکر کړی دي او د وجوب د پاره موضعین ذکر کړی دي او کستا د خود اراده وی په دې مسله کې نو مسفرج هونه کبي اور فصل تورش غالبا یو کتاب دی داغه المستصفى اول جلد 358 صفحه کې دا قول ذکر دی کتاب ما سره نشته نو دینم کې خطا کیږي پوښښ په خبره نو دا خو ثبوت د مناظرې قرآن او حدیث نه په حواله د مفسرینو مون د بعض فقها او د بعض علما او شارحین د حدیث په حواله ثبوت د مناظرې پیش تم ډیر دلایل لري خو بس د اختصار نه مې درته کار واغست کله سلف مناظرو ترش خاص کر د امامونه غړي مناظري مستقل کتب په لیکلي شي په مناظراتو د سلف باندې امام صاحب رحمت الله علیه د خوارج سره یو مناظره راغله شپېته خوارج راجمع شوي وي دنه یو څو پوښتنې کو که جواب صحیح را کو سید کریم وسمل ته قتلو نو بس کله چې دی راغ نو استفتاء کوي فرزند و سړی دی یو زانی دی بل شارب الخمر دی او دا دواړه مړ شو نو پدې د جنازې مونږ یجوز دی کلا یجوز دی خوارج خو مرتکب د کبیره کافر غني اسلام نه بهر غني او په کافر خو د جنازې مونږ نه وی راغلی اوس د قتل په اراده دی خو د امامونو استفسار کوي زانی و شارب الخمر مړ شو د جنازې مونږ په تجوز دی کلا تجوز دی امام صاحب ورته وی زنه نه تاسو کو دا کوم شارب الخمر او قاتل دا زانی چې مړ شو دا يهوديانو که مسلمانانو که مجوسیانو نو دی ورته وی چې نه دا په مسلمانانو نبیات نه امامونه پوښتنه کوي ورته وی دی چې دا کومه کلمه د ویلې و په جون کې کلمه ویله کنه وی کلمه خو ویله د دواړو وی دا کلمه من صمیم القلب و اخلاصه ویله و کنا سریا په تور ویله و
او چې کوم سړی کلمه طیبه من صمیم القلب وي بالاخلاص دا به کامل مؤمنی که ناقص؟ ندی ورتل دا خو به کامل مؤمن او دغه کلمه ویلې و خو اخلاص په مونږ ته پته نه لګي خو کلمه خو بیا ویله. نو امام صاحب ورته وایي چې ستاسو د قول مطابق چې دا دواړه مړه شو مسلمانان نه کلمې هم ویلې وه او چې څوک من صمیم القلب کلمه ووایي دا کامل مؤمني نو بیا پې د جنازې مونځ ولې لا تجوز ګڼي؟ مونځ خو پې جوز دی که نه. فبهت الذي کفروا فبهت الذین کفروا خبره باندې پوش قرآن خدا یو باره کې وایي فبهت الذي کفر نو ما خدا نه دی ویلي چې قرآن کې راغلي چې فبهت الذین کفروا دا خو ما د خپل سیر نه درته عربي ویله که خبره باندې پوش نو فبهت الذین کفروا نو خوارج څه شو؟ لا جواب شو تحیروا ودهشوا وسکتوا. دا د امام صاحب زبردست مناظرې ذکر شوي دي. یو مناظره د یو باچا سره کړې وه منصور باچا دهري و د خدای تعالی د وجود نه منکر و بس الله نشته. اوس هم دا دهریان او ملحدین د تعلیم یافته ګروپ کې دا بلا ډېر شوي دي. دا یونیورسټۍ ته چې ورسېږي او کالج ته ورسېږي په دې کې بعضې ملحدین او زنادقه استادان دي هغوی ورته د عقلي اعتراضونه ښودلي. دا نوجوانه طبقه د عالم او د پیر او د شیخ الحدیث او د بزرګانو هغې نه خو لرې تښتېږي د ټول عمر یې په دغه سکول کې او بازار کې او پارکونو کې تېر کړی او چې کله یې عقل کار شروع کړي ملحدینو باندې اوري هغې ته نه دهري او ملحد جوړ کړي بیا د الله وجود نه مري. نو دا بادشاه چې و نو دا دهري و په ګڼ تعداد کې علما را دعوت که بلغا فصاحه را دعوت کړل او بیا هغې ته وایي چې 3 سوالات د نه کوم دا به راته حل کوئ. اول سوال ته نه دا کوي چې خدای تعالی نه مخکې سو او دویم سوال ته دا کوي چې الله تعالی موجود دی مخکې کوم طرف ته دی او دریم سوال مې دا دی چې الله تعالی اوس څه کوي. نو علما حیران وو چې اوس دې پاگل ته څه وایي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د 14 کالو و او دغه مناظرې ته دغه سوالاتو ته دی حاضر شوی. د علماو ته غلی غلی کتل چې دی به جواب کې څه وایي. علما خپلو کې میټینګ کوي حیران دي دی پې پوه شو. د دې راپاڅېدو وایي زه به د بادشاه د 3 وړو سوالاتو جواب وکم خو صرف یو شرط اکدم یو شرط لرم که بادشاه را سره دا شرط منظوری. بادشاه ورته ویل چې بس شرط دې منم خو که جوابات دې را نه کړل بیا به دې قتلوم. 14 کلنۍ کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي چې به زما شرط ومنه سوالات دې مجاب کوم قتل ته به خبره نه پاتې کېږي. د سوالات دې وکړل بس زما شرط ومنه زه یو شرط لرم بس بیا جواب کوم. بادشاه ورته وایي شرط دې وایه. خوی شرط مې دا دی چې ګوره ته زمانه سوالات کې ته سائل یو زه مجیب یم نو باید دا مجیب د عزت په ځای کښېني او دا سائل لږ لاندې کښېني. بادشاه ته د خپل شاهي تخت او کرسۍ نه راکوشه دلته به زه کښېنم ته راته لاندې د عام خلکو کې کښېنه نو بیا سوال او استفسار وکړه زه به جوابونه دله درکړم. بادشاه خو واده کړی وه چې یو شرط دی زه در سره منم بس تخت نه راکوش خو سخت غوسه چې که دې 3 کې یو جواب یې مرانه که بس بیا قتلوم. بس لاندې راکوش لکه جمع غفیر عوام هم راجمو. نو بادشاه ورته ویې ډومبنی سوال مې دا دی چې د الله تعالی نه مخکې څو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی د یو نه مخکې څه دي؟ هغه ویل سم نه نو خدای هم واحد دی خدای نه مخکې څه نشته که. بس بادشاه غلی شو. وی دویم سوال وی د خدای تعالی مخ کوم طرف ته دی؟ نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی یو شمع روړی. شمع چې روړه ورته ولګوله وی د دې شمع مخ کوم خوا دی؟ بس غلی شو. بس وی ستا سوال ما جواب. الله هر ځای موجود دی په اعتبار د علم او د قدرت پوش لکه څنګه چې د شمع د رڼا طرف ته خورېږي او د مخ پته یې نه لګي چې کوم سیټ نه ورته ګورې ته وایې که دې خوا ده. بس دلته هم بادشاه غلی شو. خو وی خدای تعالی اوس څه کوي؟ وی خدای تعالی اوس دا وکړه چې ته دې تخت د کوز کې بې عزته یې کړې او ما ته عزت راکړو زه یې په تخت کښېنولم.
مثبت شاه لا جواب شو سی ویلی هم دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داسې زبردست مناظرې به کولې تاسې پوه شوئ که نه د یو شیعه سره مناظره به د یو شیعه سره شیعهګانو خوارج دا خو په طرفینو کې واقع دي که نه او دا خو ضدین دي خوارج په بغض د اهل بیتو کې دومره لاړل دومره مخکې ورسېدل چې اوس علی کرم الله وجهه د حسنین او د فاطمی بیبي د نوم دم په بدلېږي او یزید هر وخت کور ته روان کړی کله وی امیر المؤمنین یزید رحمه الله او کله وی یزید د قسطنطینیه په جنگ کې شریک شوی او د هغې باره کې په نص د حدیث د بخاري کې مغفور لهم الفاظ راغلي دي او یزید داسې دی او یزید داسې دی که مکملو شوه التحقیق فی حال یزیده په دې به انشاءالله یو ټاپک چیړو او دا خوارج او دا اهل تشیع دا ټول به پکې ټسو انشاءالله د الله په توفیق سره دا اوس د دې وخت تقاضا ده نو عرض مې دا کولو چې خوارج په بغض د اهل بیتو کې ډېر مخکې لاړل او خوارجو د روافض او د شیعهګانو د جبریه او د مجسمه او د مشبهه او د معطله او د زیدیه او د نور فرقې نجاریه وغیره چې راوالي نو داسې د عنقا مرغان نه دي دا په دې زمانه کې موجود لري معتزله د پچپریانو په شکل کې وجود لري جبریه د ریونډیانو په شکل کې وجود لري او مجسمه د وهابیانو په شکل کې وجود لري وهلم مجره و ترو داسې ورپسې راواله او خوارج د ریونډي فرقې او د پچپری فرقې او د وابي فرقې او د مودودي فرقې دا په شکل کې دا وجود لري دا ټول کې د خوارجو صفات دا موجود دي دا سینه د چې ګینه بل دا یوازې جبریه شو خارجي نشي کېدلی په دې کې تناقض خو نشته څه نظریه د خوارجو په دې کې موجود دي او څه پکې د جبریو موجود دي نو دا اچار دی او څه پکې د شیعهګانو موجود دي سارے صحابہ کرام کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا یہ میں نے اپنے اکابر کی عبارات میں پڑھا ہے اور اشتیا ہوئی اکابر دا لیکلی دي کنه دا غلطیانې د هغې نه هم شوي دي کنه که څوک علم غیب ثابتوي مشرک او کافر دی او که چا صحابو ته کنزل کول نه نه وي دا خو بس شیعه سني بی خبره باندې پوش وي په دې سړی سړی نه کافر کېږي دا دي په فتاوو کې شته موږ به ورته پیش کړو که شکي وي خیر دی نو شیعهګان او خوارج د خپلو کې ضدین دي نو عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ ته بدی رزیل دی شیعه ورته خارجي ویلو سخ ور سره ورانو نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورپسې کور ته راغی د دې شیعه یو لور وه نو امام صاحب ورته وایي چې ستا د لور رشتې ته راغلی وي چا دپاره وی یو طالب دی را سره ډېر ذکي دی ډېر فقیه دی ډېر تقوادار دی دا شیعه ډېر خوشحاله شو بس وی صحیح ده خو نه یو عیب پکې شته که نه وی څه عیب دی وی خارجي دی نو شیعه ډېر غوسه شو وی زه به خارجي ته خپله لور ورکوم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي چې ته یو خارجي ته د لور ورکولو دپاره تیار نه نو که عثمان ذوالنورین صاحب خارجي وی رسول الله مبارک ورته دوه لوڼه په نکاح څنګه ورکولې نو فبهت الذي کفر خبره باندې پوښ ته خو وایې چې عثمان ذوالنورین صاحب خارجي دی که نه هغه باندې طعنه د خارجیت لګې نو فلو کان خارجي یا که هغه خارجي وی نو فکیف زوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابنتیه رسول الله مبارک ورته دوه لوڼه په نکاح څنګه ورکولې نو فبهت الذي کفر ولکه تاسې پوه شوئ مسند امام اعظم د موطا کې هم راغلی دا واقعه د موطا حواله ځان سره ولیکئ خیر دی راواله د موطا او مسند دواړه راواله دا مسند دی او غالبا دغه موطا استفسارات کې هم دا لیکلي خو اوس پکې تېر و بېر شومه چې دا
حواله ما د کوم نه لیکلی غالبا یا به دواړو کې وي زه پرې د پیدا مسند د 50 نمبر صفحه ده مسند امام اعظم 50 صفحه پدې کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مناظره د امام اوزاعی سره ذکر ده په مسله د رفع الیدین راوی سفیان ابن عیینه دی اجتمع ابو حنیفه والوزاعی فی دار الحناتین بمکه دار الحناتین یو موضع دی مکه معظمه کې واقع دی په دغه ځای کې زموږ د امام صاحب سره امام اوزاعی سره مخامخ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ورته وی امام سبتا ما بالكم لا ترفعون ايديكم في الصلاه عند الركوع وعند الرفع منه تاسو د کوفی خلق چې مونږ کوي نو چې کله رکوع ته ځي رکوع ته د تلو په ټیم کې او د رکوع نه د پاسېدو په ټیم کې رفع الیدین ولې نه کوي امام اوزاعی ګوره مجتهد او غاټ سړی تیر شوی دی لوی محدث تیر شوی دی امام صاحب هم عصر دی امام صاحب ته وایي تاسو د کوفی خلق مانځ کې رفع الیدین ولې نه کوي عند الرکوع وعند الرفع منه نن سبا درته وایي چې مړه پر رفع الیدین کې صحیح احادیث ته دي امام صاحب ورته سوی فقال ابو حنیفه رحمه الله لاجل انه لم يصح الرسول الله عليه السلام فيه شيء پر رفع الیدین کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه په صحیح سند صحیح حدیث یوم نه دی ثابت غنیو خایا امام اوزاعی محدث ته هغه چیلنج کوي او ورته وی کیف لا یصح صحیح حدیث به څنګه نه دی راغلی زید التوایم کنا او ورته شروع شو وقد حدثني الزهري عن سالم عن ابيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاه وعند الركوع وعند الرفع منه ما ته حدیث بیان کړي ابن شهاب زهري هغه د خپل استاد د سالم صاحب نجید ابن عمر صاحب زوی دی او د عمر فاروق صاحب نو دی ان ابيه هغه د خپل والد صاحب نه چې ابن عمر دی رضی الله عنهما الرسول الله هغه د نبی له سلام په حواله لګیا دی او چې انه کان محبوب وو يرفع يديه الى سنب پرتکول اذا افتتح الصلاه چې کله به د منځ افتتاح کوله وعند الركوع د رکوع په ټیم کې بیا وعند الرفع منه او د رکوع نه د پاسېدو په ټیم کې به بیا لاسونه پورته کول دا صحیح حدیث ته کنه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته فرمایي فقال ابو حنیفه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ورته وی معنا مسوره کنه صحیح حدیث زم پیش کوم کنه وحدثني حماد ما تزما شیخ حماد حدیث بیان کړي ان ابراهیم په حواله د ابراهیم نه خی ان القمتا د القمه په حواله چې تلمیذ رشید د عبد الله بن مسعود صاحب دی والاسود د اسود په حواله چې تابعی دی ان ابن مسعود رضی الله عنه د ابن مسعود صاحب په حواله هغه فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلاه ولا يعود لشيء من ذلك عبد الله بن مسعود سے فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل سنن نه پورته کول مگر صرف د منځ په افتتاح کې او بیا په دې ټول منځ کې به د رفع د ایدیو ته د لاسونو پورته کول تعود نه کول او بیا په ټول منځ کې رفع الیدین نه دی کړی امام اوزاعی ورته غوسه کیږي فقال الاوزاعي احدثك عن الزهري تا تزد ابن شهاب الزهري په حواله حدیث بیانو عن سالم عن ابيه وتقول تما توای حدثني حماد عن ابراهيم تما تدا کسان پیش کې فقال له ابو حنیفه امام سے ورتوی چې اوس به وتلو کنه په فقاهت دروات امام سے به استدلال کوي ترجیح روایت د صد وجنه ور کوي د فقاهت د فقهاو د وجنه امام سے ورتوی ستا والا کې اول راوی راغله زهري زما په حدیث کې اول راوی راغله حماد کان حماد افقه من الزهري زما راوی استاد راوینا افقه دے او بل ستا والا کې دویم راوی راغله سالم او ما سره دی خو راغله دی ابراهیم نخعی وکان ابراهیم افقه من سالم په خبره باندې پیږي ستا سالم دی ما سره ابراهیم نخعی دی ابراهیم نخعی دا غن ډیر افقه دی
ستا کې دریم راوی راغلی دی ابن عمر رضی الله عنهما او ما سره القمه راغلی والقمه ليس بدون ابن عمر خو فی الفقه القمه صاحب د ابن عمر صاحب نه په فقه کې کم نه دی کله کله غو تابعی صحابي سره فقه کې برابرۍ کړه بلکې کله تینا احفظ او اوعا ډیر وی لکه نس د حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای نظر اللهم امرا سمع مقالتي فحفظها یا فوعاها واداها كما سمعها فرب مبلغ جتابعیت اشاره ده فرب مبلغ صحابي خو مبلغ رسول کی وی دا ډیر کرته مبلغ وی او علها زما د خبر ډیر احفظ من سامعين د سامعين دي صحابي دي پولیس په دې نقطې باندې نګور ورته بیا ورته وی ستا والا کې عبد الله ابن عمر سے راغله او زما ما سره القمه سے دي والقمه ليس بدون ابن عمر وفي الفقه وان كانت غرچ منم وان كانت غرچشتا لابن عمر صحبتا هغه صحبت کړي شرف د صحبت لري خو په فقه کې القمه نه کم نه دي او بیا وی وله فضل الصحبه هغه فضیلت د صحبت لري او الاسود له فضل كثير او ما سره دی خو اسود هم دی نو اسود هم بلا فضیلت لري او اخر کې بیا ورته وی او عبد الله او ما سره عبد الله ابن مسعود راغله هو عبد الله نو عبد الله ابن مسعود دی کنه په پیجنې کنه فسكت الاوزاعي او زاعي چپ شو مناظره کې پړش راویان ور سره وتله تاسو پوښ نه دا امام صاحب مناظره و تفسیر روح البیان د امام صاحب یو بل مناظره ذکر کړی دا دا چا سره چې هغه قایلین د قرات خلف الامام چې امام پسې برستو قرات وای نو امام صاحب چې دې سره کېناستو هغه له ست کسان راغلی نو امامونه ورته وی چې تاسو په ټول خبرې کوي کما سره به یو خبرې کوي نو وسغي یو بل ته وکتل نو امام صاحب ورته وی دا څه وکړو چې تاسو یو کس مشر کوي چې په چا اعتمادي ټول سره خبرې خونه کې ګلس کسانی کم کم ته جواب ورکاو یو منتخب کوي داسې سړی منتخب کوي چې داغه وړه ستاسو وړي او داغه پړه ستاسو پړي داغه خبر ستاسو خبرې بس او پاغه ستاسو پوره اعتمادي نمازدی ورکی یو ګلبدین مقرر کو وی دی بده سره خبرې وکي نو کده مې پړه کو بیا یې مونږ پړیو کنه او کده وړ شو مونږ وړیو وی د خبره بستاسو خبره ویا وی پدم پوره اعتماد دی ویاو د خبره فساد بستاسو د خبره فسادی ویاو امام صاحب صدر پوګه کې خود وی ماو غټل وی څنګه تاسو غټل امام صاحب ورته وی د مانځي کې مونږ یو کس مخ کې کړي داغه خیرت زمو قرت دی داغه د قرت فساد زمو د قرت فساد دی چې تاسو په دې اعتماد کوئ مانځنه خارج ومن مازکم په یو سړی اعتماد کړي من کان له امام فقرات الامام له قرا مناظره مو غټل کړه مزغم ټول حیران شو دهریانو سره مناظره و دهریان خدای وجود نه مني کړي پوش ارس نسبت زمانی تکي وزدا یو اتفاق سره روان دي وزدا غو زمانه پیدا کړي دا خبرې کوي امام سے ور سره وخت ټاکلو دې دریاب نه پورې غاړو سیدل او امام صاحب دی غاړو د مناظرې ټیم مثلا د سحر 9 بجې مقرر شو امام صاحب یو 10 بجې ورته ورغی هغه ورته ډیر انتظار کړو بلا غوسو ورته وی چې ولې د واده خلافي د کلیټ شو امامونه ورته وی د دریاب غاړې تراغما کشته نه و او بس کېناستم نو چې کېناستم یوونه په خپل کټ شو تختی شو اواره تختی ته وتی بیا تختی راغی د نورو تختو سره په خپل ملو شوی اواز میخونه پیراغه پټک والی شو او خمزیدار کشته به زما خوا تراغه بس پکې کېناستم نو دا 2 غنټې چې لیټ شوم نو کشته په خپل جوړېدل نو بس کلیټ شو ناغي ورته وی چې د وسقل منی خلک ستا باره کې وی چې دا بلو خيار دی عقل له تاسو د کوم مخلوق خبرې کې کشته په خپل جوړېدې شي امام صاحب صادر راواغستو پوګه باندې کې خودو وی کما قل زنه يم کما قل تاسو یې چې دومره وړو کې کشته په خپل نشي جوړې دي د یو ترکانو د نجارو د رندیو د سټکو میخ د احتیاج لري دا دومره لوی دنیا چې خدای نه په خپل څنګه جوړه شوی شرمېدل کما قل تاسو یې نو هغه کچ شو پک شو مناظره امام صاحب وګټل
هلکه تاسې پوه شوئ که پوه نه شوئ تفسیر ابن کثیر وغیره دا روایت دا حکایات نقل کړي دي دا حضرت علی کرم الله وجهه او دا حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه او دا حضرت عمر فاروق سے مناظره د دې خپل درمیان کې د صحابه خپل درمیان کې غړې مناظرې راغلي دي ابو المنتهی کې بتا سی ویلي د عمر فاروق سے او د صدیق سے مناظره د تقدیر په مسله کې چې کومه ابو المنتهی کې ویلي ده کنه دی ویل د تقدیر معاملې کې مناظره راغلي وکړه ته د سه حیران ګورې چې ته تا خبره تاول ځل وره دا سه حیران یو نه غو تاویل ده کې چې بیا نبی رسول الله والسلام په منځ کې د انصاف فیصله کړې و سبب منتهی دل تنشته کې ما ته په کې اوس خو دل بهرحال بیا وګوره نو دا د معاذ ابن جبل سے مناظره او د عمر فاروق سے او د علی سے بیا مناظره راغلی و د موطا امام مالک د موطا امام محمد په حاشیه کې ذکر کړی دا په خبره باندې پوښ رفاعی ابن رافع د دې راوی دی فرمای كنت عند عمر رضی الله تعالی عنه فقيل له وزد حضرت عمر سے سره ناستم چاوته اوی ان زید بن ثابت رضی الله عنه يفتي الناس في المسجد بان لا غسل على من يجامع ولم ينزل پوښ ولم ينزل لزید ابن ثابت سے په جماعت کې ناس ته خلکو ته فتوی ورکړي خلک راغون کړي وی چې کچا جما وکا او انزال نه شوي نو بس غسل پینشته دا څه فتوی ورکړي فقال عمر رضی الله عنه علی به عمر فاروق سے بل چې شرای والے فاوتی به غیر واست اچرا واستل شو فقال يا عدو نفسه بلغ من امرك ان تفتي برايك اے د ځان دشمنه ستا باره کې ما ته خبر راغلی ته د ځان د فتوی ورکې لګیې قال هغه ورته وی چې ما فعلت ما خو د ځان نه والله که فتوی ورکړې ده وانما حدثني عمومتي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم درا تخپل ترونو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په حواله ویلي چې هغه مبارک ویل چې الماء من الماء دا پزان چې وبر اړې غسل کې نو دا به د خروج د منې د وجې ناراضي چې خروج د منې نشي ویني بیا پزان وبنيشتا الماء من الماء دا غترون راته دا حدیث ویلې دي د ځان نه قربان ما فتوا نه ور کړې خلکو ته نو حضرت عمر سے ورته وی اي عمومتك ترونه دي سوق دي نو ورته وی قال ابي بن كعب اغرت دا حدیث ویلې وابو ايوب دویم ورفاع د دې واقعي راوي او رفاع کاکار ته دا حدیث ویلې رضی الله عنه نو رفاع سے وی دا نور خدای تنو او زدل تناستم فالتفت عمر الی رضی الله عنه حضرت عمر سے ما تراتوش ما ته وګت نو ما ورتل قلت نفعله على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ به د نبی رسول الله په زمانه کې هم داسې کول چې انزال بم نو شوي کجما بم کړم وا غسل بم نکولو او نبی علیہ السلام براته سنوي او الماء من الماء باندې عمل روانو حضرت عمر سے سوچ کې پریوت فجمع عمر الناس عمر فاروق سے خلق را جمع کړل خبر باندې پوښ خلکونه څوک مراد دي صحابه کرام را جمع او چې هغه را جمع نو فتفقوا اتفاقكم على ان الماء لا يكون الا من الماء یعنی غسل بعد خروج المنی وي بس پدې باندې اتفاق راغی چې منی نی وتی کجمای کډیم وی غسل نشته دي دو صحابه کرام ورپسې روچت شو الا علي و معاذ هغه ورپسې را پاسید فقال ادوار ورته ویل چې نه دا خبره منسوخ ده او دا زموږ مذهب هم دی چې دا منسوخ شوی ده ادوار ورته وی اذا تکل ختانانی فقط وجب الغسل چې دوه د ختنی زيون خپل کې متلاقی شي کنا نو بس غسل واجب دی انزل ولم ينزل که انزال شوی او که انزال دی شوی انزل ينزل انزال افعال باب دی کن که انزال شوی کني شوی غسل واجب غسل بکی فقال عمر حضرت عمر سے تکیلا ورغه ورتوی قد اختلفتم وانتم اهل بدر تاسو بدری صحابه او موږ د دومره غنو صحابو سره په دې مسله کې اختلاف کوي دا ولي کوي فقال علي رضي الله عنه لعمر علي سے حضرت عمر سے توي چې خیر دی
د اختلاف او د مناظره کې موږ به ثالثان وټاکو. اوس وی ثالثان مناظره کې چرته راغلي؟ نبی علیہ السلام عبد نجران سره مناظره کړي و ثالثو، ابراهیم علیہ السلام نمرود سره مناظره کړي و ثالثو. ته دې لټو خان توسو ګوره په خبره باندې پوښ. نو دا 200 کې چې دا ثالثان ثابت شوي دي دې سره بسکی او دا ثالث نتیخته چې ویل وی چې لا حکم الا لله. دا علي صاحب په دور کې چې ثالث تنه کې ناستل او علي صاحب ته دا مشرک او د بدعتي القابات ورکول، دا خو پدې چې علي صاحب دا خبره باندې پیږي د ماویه صاحب سره چې کوم نظام هغه کې به موسی اشعری صاحب ثالث ټاکل، د پاغي ورته مشرک خوارج ویل. د ثالث د وجه خو علي صاحب تاسو نیکونو مشرک ویل، ثالث خو بخامخه وي. اوس په دې مسله کې چې دا حدیث بیانوم د مصنف ابن ابي شیبه دی، د طبرانی دی په سند حسن نقل کړي. موطئ امام محمد یو کم اتیا صفحه کې دا ذکر دی، حاشیه کې وګورئ تاسو پوښ. نو علي صاحب ورته وی چې دا کار وکړو ثالثان وټاکو او ثالثان مسوکی صل ازواج النبي صلی الله علیه وسلم. د نبی له سلام بیبیانو نه پوښتنه وکړه چې هغه سوای بس هغه به فیصله وکړي، چې هغه څه فیصله وکړه بس هغه به فیصله. فارسل الى حفصه رضی الله عنها. دا ټول ناس دي، اختلاف جوړ دی، مناظره میدان ګرم دی. عمر فاروق صاحب حفصی بیبي چې د نبی له سلام بیبي و د لورو هغه پسې سوکراولې غلو چې هغه نه پوښتنه وکړه چې دې مسله کې تاسو وایي. هغه ورته ویل اعلم، زه په دې مسله نه پوهیږم. فارسلت الى عائشه، بیا حفصی بیبي عائشه بیبي په دې سوکراولې غل رضی الله عنهما کنه ناغي ورته ویل اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. د علي صاحب د معاصب خبره صحیح ده، د دې په خلاف اتفاق کول غلط دي چې تجاوز ختان د ختان نه وکړو چې حشفه د سړی ده او په داخل فرج د زنانه کې ور داخل شو علاج راغې وجب الغسل انزل ولم ينزل. فتحتم عمر اتغيظ عمر، حضرت عمر صاحب سخت په جلال کې راغې او د دې دوه صحابه فیصله ته سر کې خود راغې. كان وقافا عند كتاب الله وعند حديث رسول الله. جلالی وو خو چې حدیث او قران او دلیل به ورته ویلو یا به ګونګي او تسلیم وو. اوسه پدې نه دی چې زماده نظریه او زماده فیصله په خلاف فیصله څنګه شو. اوسه پدې وقال ويل لا اوتي باحد فعله ولم يغتسل الا انحقته عقوبه. کما ته یو کس را وستلې شو جمعي کړي انزالي نه شوي او د بیا غسل نه کړي سخت سزا به وته ورکم. بس چې طلاقی د ختانین راغه غسل واجب دی. خپل خبره پرې خو د اتفاق پدې را ثالثانو فیصله وکړه. ثالثه عائشه رضی الله عنها مقرر کړي و. تاسو پوښتنه زما په دې خبره باندې او د ثالث په اسباب کې ما په دې مختلف کتابونو کې ډېر حواله راوخ کړي، حتی بخاری او مسلم او ترمذی او نور کتب الحديث کې. باقي بزان ته ان شاء الله بیا یو ګنټه کلیپ درته وکم چې ثالث شته او کنيشته او د ثالث صحابه ټاکلي دي کني دي ټاکلي. تاسو پوښتنه په خبره باندې د حضرت ابن عمر سے او د سعد ابن مالک مناظره راغلی و په مسجد خفینو کې. حضرت سعد رضی الله عنه په یو موقع باندې موضوع باندې مسح او قطع تبراشی په حدیثو کې عبد الله ابن عمر سے بولی دو هغه په انکار وکړو. یو موضوع باندې څنګه مسح کې خپې ولې نه وینځي. مناظره جوړه شو. هغه ورته ثالث به ورکستا والد سے وټه کو عمر فاروق سے خو خدیده چې هغه څه فیصله وکړي باندې به فیصله وکړو. نو بس چې کله عبد الله ابن عمر سے پلار نه پښتنو کو عمر فاروق سے نه جاغه خو سره ته ثالث وټاکلې او ګوره موضوع باندې مسکه ولا. نو حضرت عمر سے د سات سے پاک کې فیصله وکړه او بچی ته وی چې موضوع باندې مسشته کنه ته پړې وغه وړل او ورته وی امک افقه منک. دستا تر سعد سے تانه په دې مسله کې افقه دی. په حواله د مسند امام اعظم او د اثر سنن او نور کتبو کې بل ډیر راغلي. د نحویانو کې بل مناظره راغلي. لکه صحیح مناظره تشریحات نبی غبي وګوري هغه کې ذکر کړی. جسه به مناظره
تشریحات وغیرہ کې نقل کړي بیا ته وګورئ خبره باندې پوښ نو که په دې واقعو زه ورځم نو سونه واقعي دي په دې باب کې راغلي دي زما په لاس کې دا کتاب دی پوښ د علامه زکریا اسلامی سیاست المعروف به ابتدال د جهم او د امام سے مناظره مې د دې په حواله ته بیان کړی وکنه د قاضي ابو یوسف سے او د امام سے په خپل درمیان کې شپږ میاشتې مناظره مې د دې په حواله ته بیان کړی وکنه چې اخر کې اتفاق د دواړو راغی چې کوم سړی د قران کریم د خلق کایلی چې دا مخلوق دی دا کافر دی نظرت ابا حنیفه الفاظ من الطويل وکنه 16 کنه الى 6 اشهر شپږ میاشتې مې داغه سره مناظره وکړه داغه مبارک سره ابیاوی کہ میرا حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے 6 مہینے مناظرہ رہا آخر ہم دونوں کی رائے اس پر متفق ہو گئی دواڑا متفق شو رائے متفق شو کہ جو قرآن شریف کو مخلوق کہے وہ کافر ہے حوالے د اکفار د ملحدین د شان ورشا کشمیری ورکړی ده پچې تاسو پوښوي کن نو دا غو ثبوت د مناظرې ورسېدل